ولولا اذ دخلت جنتك اولنا پاغوا چکلت داخل شبا قلتا تاولیونوی ما شاء الله چی دا اگر چی دا خدای خواه لا قوتا نشتر استاقت اللہ باللہ مگر پتوفیق دا اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تسڑے کلوئی چیز کمشینا متاثر شی ہاں کپڑے واچے ورته خوند ورک زین ورته ډېر خسته ښکاری فورن وای ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح زما دا ورید بل مشمای لور دي ایت کله کلام بشدت کمیس دې خسته دي وای ماشاء الله وایا ماشاء الله لا قوت الا وای بیا نظر لګي دوی سکی بیا نظر لګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کہ څوک د نظر بد نه یریږي نو بس فورن وای ماشاء الله لا قوت الا بالله شرشا تجي معصوم تکل نه ډریس راړي او واچي ورته استاد ان کې خخ کارشه چې دا ورته ډېر نو فورن وای ماشاء الله لا قوت الا بالله مسپل هو تلوګي دا خص په لوګي کولی صحیح ماشاء الله لا قوت الا بالله کمرې له پینټ ورکو خستر تخکار شو سو وای ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح موټر دی واغست کی ناشته پکې ها اډیر آرام دې تخکار شو نو سو وای ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بعضی بیماری او امراض داسې دي چې مادي اعتبار سره ناقابل علاج دي مادي اعتبار سره دوايي نشته ناقابل علاج دي او یو د اغینا هم دي څه هم یو داسې سایکو بیماری ده هم معنا څه ده سایکو بیماری ده مختلف اقسام دي یو ته پکې شایزوفرینیا وایي یو ته پکې شایزوفرینیا وایي سړي ته مختلف وساوس راځي مختلف وسوسې راځي یعنی دا څه حاجی باری او حاجی غنی دواړه یو بل سره لګیاري څه خبره کوي اته په ځین کې دارا دي د یو زماده مرګ منسوبه تیاري صحیح دا شایزوفرینیا دا ډېر خبيثه بیماری ده او کله دا تصور کې هغه سره دومره خطر محسوس کی چې ټوپک رواني او سره یاسي وي صحیح ذکر هغه ذهن هغه ته وسوسه چې دا پلانې دستا د مرګ بندوبست دی صحیح شو دلیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ماشاء الله لا قوت الا بالله دا د شایزوفرینیا او د نفسیاتی بیماری بهترین علاج دی بلدا سر باندې لاس کړه صحیح او سر کرتے ہوا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا بالله ماشاء اللہ لا قوت الا بالله ماشاء اللہ لا قوت الا بالله یاد سلتے یا پہ وہ دم کا آغا اس کا سر واڑا ہوا